شتایب او بحث د وضعانه وضعه دغه وګورئ انت بدا پر تعریفونه ورسره وای که چرته داسې کاږي نو دا دغه ډول اربعه انت تعریفونه وګورئ ټیک شي ډول اربعه په خپل مدلولات باندې وان كان بسبب غربه متاحه ډول اربعه خبره شو کنه لپاره چې لیکل له وقوف خطوط نشو اشارات کنه وقوف خطوط اساس مختصر خبره دا خوشتاده من کړو دا خبره کنه وان كان بسبب اقتضاء التبع حدوث الدائم ده خبر من کړو بیا لکه دلالات وروح على وجه الصدر دا څه مثال شو نو تبع مثال شو لفظي غير لفظي لفظي ولا ده دغه دال نه ده الامر ده لا احد سره دا سره دا دال چې ده لفظ ده بس ده لفظي دی ویل شو لفظي دی ویل شو او وضعيته لكن موجنه شو لا تبعيته لكن موجنه شو ده دي دوله چې د عروض ده عند عروض المدلول ممكن فوشت ده ورث بسلاش دي ودلالة سرعة النفس سرعة النفس كنا سرعة النفس يعني سرعة حركة النفس كنا على وجود على الحمى ما تصير تحمي خلق كنا من هذا أقل تكنه هاي وإن كان بسبب أمر أو كبسبب أمر سبب وش غيره ده وزع ده تبعنا أنا زمان يلا بالمنسز على بشيء كده وده عقل دينه صوت ده ها ناقل بتقاضى من دي پوښتې مفضلات عقليه دا څوک نو مطلب دا چې دغه سبب په څه وو هغه سبب چې کوم دی اقتضاء د عقل و شو سبب په څه وو اقتضاء د وضع نه و اقتضاء د طبع نه و اقتضاء د چا د عقل و عقل دا تقاضا کوي كذلك لفظ زين المصنوع من وراء الجدار دا دو مثال ښه او دا لفظي خبره غیر لفظي تشو چې خبره راغله د چا عقلي نو په عقلي کې یو لفظي او په عقلي کې بل څه اول لفظي لکه لفظ د دیش دا زګ منتخب وګا دا مهمل له لفظ سره مهمل له دا دلالت وضعي کې نشته چې نشته بیا هم د دلالت کې دیش د دې دوه نشان نو وشه لکه دا د شو چې مسموع د وراء د جدار وراء د چا او د وراء د جدار نو چې د مخه نه خطبه په خپل سترګو باندې لیکل او د وراء د جدار نه صرف د چا شو د دې د نفس خبره کله چې ته مخه جدار بګنه او د زید موجود دی نو خو ته په خپل سترګو یې او د نفس د درات ته چې استاغه ته چې نه دلته ولا فشتا دا درات کې بلې باندې او دا څه شو عقل شو ځکه دا لفظ سوا د انسان نه بل څه نشي بل څه نشي نور نه لکه دا لفظ د دې شو چې مسموع دی ولا او دي دارنه دغه دا یو لګیدل چې د درات لفظ د وزای شو چې د څه نو وزا دغه مطلوب زینین نه زید چې څوک یې پته لګي دا زید لفظ کنه متوازی کې پته لګي چې د انسان شته کنه یو د زید په خپل معنا باندې دلالت کوي چې زید پلان کې سړی ته وایي هغه وزن کنه خدای زید لفظ د چا خپل نوزي نو سړی ته وایي د انسان شته لکه دلته هم دا نه پېژنو چې دا وایي کې څوک دی دا نو په دې وایي کې په دې لفظ باندې دلالت خو په دې کې دز او زید على السواد کې نه دي تاسو نه کوم په دې وجود د لفظ کې دلالت کوونکو کې د داس خصوصیت شته که داس او زید په کې وشل دي په څه باندې دلالت کوي نو بیا ورته داس ته ولې داس وي زید لري یو وجه دا چې الته د زید یو بل دلالت مشته څون ها یو بل دلالت په چاشته په ذات زیدې باندې دلالت شته نو موږ څنګه مثال پېښ کو ليكون المثال للممثل به تشتنا عزت اصبعه ليكون المثال للممثل به للممثل له فقط من غير شوق لغيره چې د بل چا شایبه بګینه مثال صرف د تقیوم مثال د پارشي ومثل له د پارشي چې د کله د پارشي مثال پېښ کوم او دا د څه مثال نشي څنګه چې مچا زې مرشي چې دا خو د دې زید د خبره دا وځي خبره کوي کنه اگر چې مدلول د دیر او مدلول د زید کړو وي
زید رسول دلالت دی یو د زید دلالت کې د زید زین باندې موجود باندې یو د زید دلالت په وجود د لفظ باندې دا پښته کنه نو په دې کې سره برابر دی خو هغه یو ډول راځم شته نو داسې ومنه چې صرف د چا چې د لفظي عقلی شي او هغه څوک سره پکې نه شایبه د غیر پکې نه بلکې شایبه نه پکې خطیته ولا راځته په چا باندې په زید باندې نو تجري جنب هذا يقولوا ما حد بزلا شيء وكدلات الدخان على النار ده جاء مثال شو ها ده مثال الدخان ده الدخان شو هذا ده دلالات غير اللفظي عقلي شو نصوص ولا فاقسام الدلالات السته ما اقول لك لها او بستوش فكشو تشو وزمان خبر وسباق وخان وصوت للجانا خذوا بخسر زمانا والمقصود بالبحث هنا تفضل اعتراض ام دا اعتراض ما پرون تاسو کړو او جواب مې کړو اوس ته بیا وښه اعتراض دا دی کنه چې هر کله اقسام شو شپږ د پاره د چا د دلالت نو د ټول نسبت ته د مقصد د دلالت ته یو شان ده وس فرق پدې کې کول یو مختص بالبحث ګرځول او نور محروم عن البحث ګرځول دا دې ته ترجیح بلا مرجح ترجیح څومره چې حقدار دا لفظي وضعي تکته چې دا تقسیم کېږي دلالت اللفظ دې من کوم دلالت شو چې لفظ دې کوم دلالت شو لفظي شو او چې دا علا تماما وضعه څه معنی شو لفظي وضعي صفه الفاظ شته نو دا مطابقت او تضمن او التزام کې چې تقسیم دته د دلالت شروع کو دا هم نه مدرکه مو ده یوازې د دلالت لفظي وضعي ده نو چې دا یوازې د دلالت چا شو لفظي وضع شو نو پنه کې د خدای پاک چې کوم نه سره زموږ عمل کا دا تاسو چلو کو تا چې دا کار وکړو نو دا خو ته ترجیح بنا مرجح وکړه نسبت ته اقسام چې تو د دلالت ته یو شان ده لکه څنګه چې د دلالت لفظي وضعي په چا قسم ده د دلالت دا شان د دلالت غیر لفظي وضعي هم نه شان ده دا نور څه قسمونه شي دي تبعي لفظي غیر لفظي او صوب عقلي لفظي غیر لفظي ټول د دلالت قسمونه دي نو کومه حقداري د بحث څوک لري لفظي وضعي لري تر څنګه د پنځلې بس یو مختص بالبحث ګرځول او نور هغه محروم عن البحث ګرځول دا نه موږ ترجیح بلا مرجح ده او موږ وختو ته د بیرحمي وای څه ډول بیرحمي دی وکړه یو ځای د ګڼو کسان نه ځګنه په پښتو ژبه او له شي څور کې نور پاتې کړه نو نه لکه بیرحمي دی وکړه څنګه بیرحمي وته موږ دا بیرحمي شو دا تاسو کې دا نه جواب وکړه کزه دلالت لفظي وضعي د بحث کوم دا نور پیدم دا به دلیل نه مثلا مرجح شته او مرجح دا ده دا خدای بنده ما د لفظ سره هم کار نه زمانه معنا سره کارو ځکه زمانه معرفت حجت سره کارو چې او د لفظ سره کار زمانه د ضرورت په تحتو هغه چې افاده او استفاده پدې کې مخاطب ته دا به د الفاظ ممکن نه نو الفاظ زمانه ضرورت شو بیا د علت زمانه ضرورت شو چې د لفظ په دې معنی دلالت کوي نو دلالت ته ضرورت شو دا به واسطه شو نو هر کله چې مونږه بحث د لفظ نه صرف د دې وجه مونږ کوو چې د افاده استفاده مدار ده نو چې څو د افاده استفاده په دې موقوفه ده په څه شي په دې لفظ نه څه شو او تعلق لري د چا سره د وضع سره لفظي وضعي ها افاده او استفاده چې کوم زمون د بحث د صحت لپاره د جواز ذریعہ ګرځیدل هغه افاده استفاده یوازې د لفظي وضعي ممکن نه یوازې لفظي وضعي نه یعنی په اسانه طریقې سره د دنه مدد حاصل دي شي او نه د نور پنځونه
نو ځکه زما نو پرېښودو او د دې وسو بحث صحیح ويقول والمقصود بالبحث ها هنا هي الدلالة اللفظية الوضعية المقصود بالبحث ردلتكي هذا ماذا دلالتي لفظي وضعية سوف ده إلى عليها مدار الإفادة والاستفادة ويقول مقصود بالبحث ردلتكي إن عمور جدي أغنور بنزل هذا مقصود بالبحث ني مقصود بالبحث ردلتكي بالبحث إذا كوي كنا نفسي كأخزان بيانوما او یو تاقضی تفصیل په دلالت کوما نو دا خو ټول یو شان دي مرتبه خو زما مقصود بالبحث چې دا کومه نه بحث کوما او زما د بحث ضرورت هغه ته ده مقصود کومه وده انا هي الدلاله اللفظيه الوضعيه اصل ده یواز دلاله اللفظيه الوضعيه ولی انا خبره خو ده غواړي واذا عليها مدار الافاده افاده واستفاده انا افاده واستفاده چې کما زما د مطلق د دلالت او د لفظ نه د پاس جواز زیاده جواز ګرځیدل و انا مګر افاده او استفاده چې د چار متحققي دا قشنه وباس کو ماشي زبحث کو ها لکه دیو درس کې په صفت طالبان زه جماعت کې و سبق راځي یو طالب پکار د شرط امام شي کنه نو هغه جماعت اوس هغه لګل غواړي چې البته هغه امام شي او د امامت لپاره قرات پکار دي چې قایمي اوس هر طالب وي چې موږ شپږ طالبان په درس کې موږ یو شان حقدار ولته تلو او ته نه زمون د مقصود د لګلونه ادا چې البته امام شو هغه سي امامت کولای شي دا امامت کول دا هم دا یو دا زید بګی دا کول شي دا پنځه شي کولای نه خیر دې تاسو په درس په شرکا او درس کې د شپږ یو شان د درس شریکانی نو په دې کې یو سره تاسو شرکت ته بشکا او کوم مقصد چې هم د یو نه پوره کی انتر ما ته بس وهي تنقسم الى مطابقه وتزمن والتزام دا څه قسمه ده خاصه مختصر شپه خبر ته ګورئ دا دلالت لفظي وضعي تکفى دغه د قسمه یو مطابقي او بل تزمني او بل څه شي دغه د خیال لفظ بشي کوم دی یا دلالت کوي په ټول معنا موضوع نو باندې خبر خو وځي شو کنه یو په جزء د معنا موضوع نو او یا په چا باندې خارج د معنا موضوع نو یو دلالت کې په چا باندې په کومه معنا موضوع نو یو دلالت کې په چا په جزء د معنا موضوع نو یو دلالت کې په چا خارج د معنا موضوع دلالت کې په چا باندې په کل معنا موضوع له التمام موضوع له دې مطابق کښه او چې په جزء معنا موضوع له من دلالت کې لږه دلالت کې په جزء معنا موضوع لږه دلالت کو په جزء معنا موضوع له من کله مثال راخم دا شو تزمونی شو او په چا باندې دلالت نه په کل معنا په جزء معنا بلکې په چا باندې په خارج د معنا موضوع له اوس په خارج به تفصیل کوو چې هر قسم خارج من خارج خبر تفسير لبقي اي تفسير تلاقي انتظار وکړه واپس راځي خبره ده کله به دلالت کو بچا باندې په کومه معنا مو لکه دلالت انسان شو په مجموعه د حیوان او د نطق نشي شو او دا شی هم ټول ده کنه ګورې یو وضع کولې یو وضع کولې یو لفظ دی ان شاء الله یو به دلالت د لفظ کولې د جداج د قصې ښه ها دو خبرې او دا وضع بیا سره مقدمه ده او دلالت تغییر سره متأخره ده تشو وضع د اراده سره تعلق نه ساتي دلالت ستاسو اراده سره تعلق ساتي پوه دا لفظ ولا شيء خو بش دا انسان لفظ انسان ولا شيء حيوان او ناطق نه ده یوازې حیوان نه یوازې ناطق نه ده نه ولا چاله قابل العلم وصنعة الكتابات چې خارج امر خارج ده غیر نه وځه د دې شنو وسه تعلق نشته ولا یوازې چاله شي ده ها مجموعين حيوان او د چاله ده ناطق دا ته کوم موږ نه کوو په وځه کې ته پوس نه کوو وځه خبره پاکه ودا خبره کوم پوښتنه چې لفظ دا لفظ
دا دلالت د لفظ کول په ټول ور دلالت کول خبر کول دلالت کول د لفظ بچا په ټول معنا ما دا خبر وکړه نو کله دلالت د لفظ دلالت کو بچا باندې په ټول معنا دغه ټول معنا وزنو څه په انسان لپاره نو خو په دغه ټول دلالت مو چې چا نو وځه کنه چې څومره شي دا وځه هم په امر شي دلالت کو هغه په دلالت په وجه سره برابر شي نه دا څه شو چې سره وځه کړو په حق دلالت کو نه مطابق شو نو مطابقت دمو دا وخت لفظ د معنا سره مطابق شو لفظ دا څه شو ها ټول لفظ او ټول معنا شو نه چې لفظ ټول له معنا نه مشو نه لفظ اخره او معنا بهر شو نه اغلب ټول معنا نه ده مطابق اللفظ بالمعنى تشوف او دا طابق النعل بالنعل لقبلين شو دي مطابقت تشوف او مطابقت ده تفاعل له ده هر طرف نه لفظ معنا سره مطابق شو معنا د چا سره لفظ سره مطابق شو دا ټول لفظ شو ټول معنا شو تشوف ست تبعيض او تقسيم او تجزئه بكده شي او طابق النعل بالنعل مثال مزګه پېښ کړه مقوله کنه پوش قالت العرب وقال عرب بس عرب وجه پوش او يقال طابق النعل بالنعل انت مع النعل والنعل دون بمفعله كده ايام بس مطابق ده بس مطابق فعل من الجانبين ده كده مطابقت من الجانبين ده عشان قلت كده دون طرفنا ده مطابقت شو بل زمان ما تقولش کچرتا وځه شی ټول لري حیوانات خو درات په دی یواز حیوانو یا یواز په چاو کو د شر تضمن شو او تضمن هاي نو په دې ټول معنی په زمن کې یو حصہ یو جزء چې په غیر درات کو تضمن ٹھیک شو او تضمن عربو تضمن الشیء کنه لکه په تخ کې شی ته وایي شي کنه خور شي او اخوز ببازي او اخذ بغټ تزمن الشيء كان په زمين کې شي چې دا په زمين کې نه لري بغټي کوم شي چې په زمين کې راځي اب کمی نو اغستون کې اسوک شو ته په زمين کې لبسو او اغستل شي اسوک شو هغه د غیباجي ټول معنی هغه یو حصہ تزمن ځکه شو بل ګورځي او کنه په کول معنی په جز باندې بلکې په چا باندې په خارج معنی وزنو نه په مجموعه حیوان نه تقدراته او نه په چا دراتو کې وځي یې نه په یو حیوان وځي دا ټول چې پاتې شو قالوا العلم وسنة الكتابات من دراسه یو مثال پیش کړه یا بل مثال پیش کړه چې درات د عام شو بچا باندې بسر نه د عام شو بچا باندې چې عام چاته وي هغه او نو عام په دلات د عام شو بسر باندې لکه دلات شو د دلاتي نه التزام شو شو نه په کوم من دراتو نه په دې من دراتو بلکې په خارج د معنا مسؤل دراتو کو دغه د شی دې دوه لفظ په متن کې دغه فصون دلالت النفس على تمام ما على تمام پټول ما هغه معنا وجعل لفظ له لازم دې لفظ درجه ده الفاظ ترجمه کوه دلالت تنفذ على تمام پټول ما عبارت معنا نشوخه هغه معنا باندې دلالت په ټول هغه معنا باندې وجعا یې نظم دې لفظ ترجمه ده چې شی دا لفظ له دې معنا په څه کې تاسو ما ترجمه کوله کنه وعلى جزئه تضمن او په جزئه انا تمام ما وجعله په جزئه کې زموږ څه درجه ده بقيمات ذکر تمام دا کنه په تمام ما او على جزء ما مداسك بعد على جزء ما وجعله څه کنه تضمن دا درجه تضمن شو وعلى الخارج وبخارج من ششله التزام چې نه په کول باندې نه په تمام باندې او نه په جزء باندې بلکې تاسو په نو وزته لاله په لادو بالکل امانه په خود بل ځای دلاته څه ته پوس مونږ کوو په بل ځای ولګي کیسل په کوم ځای کې هو دا شی وره په جزء دلالت کې هو دا شی وره نو خو چې چا نو دا شی د پکې ته داخلو حساب هغه باندې حساب نو چې دا یو نه دا څه
په دغه کوي ولې څه چلله ها دوه خبر په شرح کې څنګه کوي وهي تنقسم تكوش وهي څوک تزم دا وهي چې کوم دی دا تنقسم د لفظي وځي کنه منقسم کېږي الا ما تستوي انقسام له د صفت چلن مقسم ده لا منقسم کېږي چې د مطابقت و تضمن و التزام ده الى مطابقتين وتضمن والتزام پوښ وایي لان درجه اللفظ بسبب وزن الواجب دا دلالت په سبب د وزن د واسه نه خیال زګړه چې موږ د تقسیم واجب په لفظي وځي کې کوو په سبب د وزن شي او اما الى تمام نزول او على جزء او على من الخارج نه دا دې څه نه ځکه دا دې قسمه به جوړ شو دا دې په خبرو وکړه چې سبب ورنه جوړي اې د دونه کم ورنه جوړيږي دونه جوړيږي سمجه شي دې شو مې دې ځکه دې چې یا تمام او یا جزء یا خارج نو پس په دې باندې تقسیم کیږي تقسیم شروع بیا ما نه مختبره ولا بد فيه من اللزوم دا بقى سؤال ما تستبر سؤال ايه ولدنا في خارج باندې کې سال على قيد تمام غير وذا شيء على قيد جزء ذكر وخير ذاك وذا شيء منها وتشار وذا شيء ده هي جزء ده سال اخذ بدي النفس او دخجا نعمل خارج تمز کې خبر خارج سره تعلق ده دا انسان ده انسانو حيوان لا تخطا شو نو په بورډ بدلات کې په غړې بدلات کې په دغه بدلات کې په پنکې وا ټول خارج دي نو په هر خارج بدلات نه کېږي نو او عامل په بصر باندې دا کې ولې کې چلې بصر نه خارج ده نور مش امور خارج شته دا نه خارج ولې متعین کیږي دبر ولا بد فيه من اللزوم متن ګور ولا بد فيه زمو التزام طبيعي يعني ولا بد فيه يعني في الالتزام من اللزوم په التزامات التزامي کې لزوم ضروري دی تشولي په التزامي کې څه اصل د التزام او د لزوم څخه په اړه کوم التزام یو شی لازم ګڼل ستاسو د عقیده سره تعلق ساتي یو لزوم چې ستاسو عقیده سره تعلق شی په نفس الامر کې لا ينفك عن شيء اخر ها وما بد فيه يعني فله الالتزام من اللزوم كتب ولا بد فيه شاهد وزكوزين لا بد فيه أي في دلالة الالتزام فدلالة الجاكي ندرنا كلام من الالتزام ناخذ دلالة الالتزام شاكي او دلالة مصدر ده كلام مصدر التأنيس لحاظ نه التذكير كده التذكير والتأنيس خبر شو كده نو هي كرا خير ده دلالة تاخذ دلالة مصدر ده زميلها مذكر درجه دي شيخه تكشف كتب باج من اللزوم هو ما اللزوم والالتزام خبرك لزوم دي كده اي استحاله انفكاك الشيء عن الشيء في الواقع يعني اللزوم لزوم صدق اللزوم انا استحاله انفكاك الشيء عن الشيء في الواقع يعني اللزوم الالتزام صدق اعتقاد استحالة الشيء عن الشيء لا تاخذ ساتل جدا شيء بلشينا نجداكي ليه الالتزام تكشف مو الالتزام جو زمان كارو التزام استعمالكو زمان دخل بكيو او لزوم على واقعي خبرت اشاره ولا بد فيه من اللزوم لزوم بجزم له واسمع تقول جه لزوم تخص بين لزوم ذهني ولزوم خارجي ده استحالة انفكاك الشيء عن الشيء في الواقع قد يكون في الخارج وقد يكون في الذهن كان خارجي كرسه فذهنك ده بتقص بشو مطلق اللزوم سواء درجة مقسم عايز شو استحالة انفكاك الشيء عن الشيء في الواقع ده مطلق ده اللزوم شو او لزوم خارجي استحالة انفكاك الشيء عن الشيء في الخارج الذهني استحالة انفكاك الشيء عن الشيء في الذهني لا مش تختلف لا خبر هذا وقت شديد نو ما تاسو دا خبر وکړه چې دا درشو نو دراتي دلته د دې لزوم مزستانه ته پوس کوم دا لزوم نه کم لزوم مراد ده ته
مطلق لزوم استعمال کړل ورستو کوم مثال چې تا کوم مثال چې خلک پېښ کړي هغه مثال پېښ کړي خلک د عام او د چا د بصر په خارج کې خودي کې یو بل سره تعامد ده ته مطلق لزوم ویل مطلق لزوم خارجي او ذهني دواړه شامل نه خو کوم مثال چې خلک پېښ کړي هغه یوازې په هغه خارج کې امکان نشته د ور سره د لزوم بصر عمي کنه عدم البصر ته او بصر ته عدم البصر او بصر په دې کې کوم د بل سره تقابل له تقابل عدم او ملکه ته تقابل په څو قسم ده څلور قسم تقابل تضاد تقابل تزايف او تقابل چې کوم د ایجاب سل تقابل سو عدم الملکه ده تقابل عدم الملکه ده نو منځي نو یو بل کې دوه متقابلین دي کنه پوه نو دغه لزوم شته لزوم په خارج کې نشته څنګه ته دې په دې کې لزوم نه یعنی دا لزوم ته مطلقاً استعمال کړل پوښه دې لزوم وي نو تا کوم مثال چې ته پېښ کړې کنه هغه خود د لزوم خارجي تصور نشي کېدای بلکې تعارض د په خارج کې نشایع په دې پوکې چې د لزوم ویل کنه د لزوم مراد څه په لزومي ذهني دی تعریف د لزوم ذهني واجب کوي نو ورکته قوله من اللزوم او كون الامر راستوي كيدل دا امر ده امر خارج بحيث ما ده ګور نتابع دې په نوم په کوم څه کوه عامي او بصر نو دا عامي د مال په چا په بصر باندې دغه دا کوم عبارت وایي کنه مثال سره تطبیق وکړه كون الامر الخارجي كيدل دا امر خارج دي دا د لزوم ذهني تعریف کوي ما وخت تاسو تعریف وکړه اصلي استحالة انفكاك الشيء عن الشيء في الذهن او لزوم خارجي كما شو استحالة انفكاك الشيء عن الشيء في الخارج هم كله هو عبارته هو داخل عبارته وده عبارة زي عبارته مطلب شكل كيدل ده امر خارج دي امر خارج څه ده بصر شو عامي په مثال کې پدې شان سره كون الامر الخارج امر خارج څه ده بصر كيدل ده بحيث بدشي حيثيت سره يستحيل چې محال بوي تصور الموضوع ده څه ده نعم عدم البصر عما من شان يكون بصيرا ده کنه نو ممکن نه محال له مستحيل له تصور ده موضوع له ده لفظ دعمي انا مرسو ده عدم البصر عما من شان نو ده موضوع تصور بدون بيد بصرنا کېدل د امر خارج د بدیش شان سره چې ممکن نه تصور د موضوع له به ددنه متکول شي تصور د دې عامي د دې معنا چې عدم البصر ما مشان کو مثلا دا غي تصور به بصر نه تکول شي عدم البصر تصور به بصر نشي کولای او دا تصور نشي کولای تصور په کوم ځای بزني خارج کی هغه خبره ده نو چې دې استعانت د انفکاک شي محالواله د جداواله د شي نه پزین کی دا یو مطلب نشي يبقى کنه هو شي کنه شي عبارت مختلف دي او مقصد او مطلب د ټول یو شوخه دا آسان نه ده هم آسان دي ځکه نشته ټیک شو او بیا وی دا اوس په دې کې وصله ستاسو په پټون دوه او قال اقول کې کتابونو کې کدا کړل هغه کنه یو کې رساله قال اقول دغه لسوجه شرح ده کنه په کې دا سوال کوي او په نو کتابونو کې غوړو کتابونو کې کوي هغه څه سوال دی چې ګورې دا بس چې هر کله موضوع له د عمي عدم البصر شو نو بصر یو جز نشو عدم البصر کول شو نو دا بصر دا جز نشو نو دا په بصر مې دا ذات په جز شو کله په یو انسان دلات په ناطق معنی هغه درجه تزمونی ده او هغه جز ثاني ده نو په عدم البصر کې دا بصرون د عدم جزاول شو بصر جز ثاني شو نو بصر مې درات ته چا د عمي نه نه مګر شو دا تزمون نشو ته څنګه مثال پېښ نجال جواب کې ګورځي الجواب ده جواب ځانته جواب کې څه کوي کنه الله دې په دلته چې کوم نه هو قید داخل تقييد داخل غیر خارج ده سره تقييد داخل غیر خارج ده یعنی دا وځ شی د لپاره د عدم مضافه ده چې مطلق عدم نه پاره نه و دا عین مطلق عدم ته نه وي د هر شي عدم چې خو چې عدم ته نه وي
عدم مضافه الى البصر تشو خدا دا تقييد داخل له دا اضافه په داخل له دا په وجه کې داخل له څو خود بصر دا خارج که تقييد داخل قید نه ده قید دا خارج تشو دا حصه جو حصه کفر ده حصي نو دا کنه او خبر زم په ګنده هو بار خبر سواء كان هذا اللزوم ذهني عقلا مصدر خبر بل متن کو سره د لزوم سره عقلا او فن ویل کنه دا څه بل خبر ما دا ولي چې دا لزوم ذهني چې د لزوم مراد ته کوم لزوم شو هغه جواب وشو چې مراد زموږ لزوم ذهني نه چې په شته او لزوم ذهني او بین د عامه او د بصر کشته او تاجه کوم لزوم مطلق لزوم نخلمه په شته په تاجه بده کې تعامل دا جواب شو اوس دې دغه ورشي زما خبر دا وکړه بل خبر دا وکړه هغه راځي المعلوم بخا چې تا دا خبر وکړه کنه نو بل د عقل او فند وای کنه دې څه مطلب دلته یو څه یا تحققها او هغه معینات خصوصيات يعني هغه مشخص دي عامه للتحقق ده التبعيد يعني ده كل شيء بكم افراد کې موجود ده مصححات لدخول الفاء هغه په معنا ده ان وجد فوجد من موقوف عليه وجب يمكن حصول السقف حصول السقف ممكن ده بدون كل واحد من على الانفراد ايوه ده كان يمكن حصول السقف بدون كل واحد هي حاجات نشته يوتي كان کوشش یو معین دای ته بلې یو ما تاسو ته خبر وکړه دا یو چې دا انو جدا فوجد خدا چې دا نو لولا خدا نو لم ترى بها نجد بني نجد بيومي ده بني بل لاندې بي بل به ولاړی دې کومه په یو ډول ته بس هغه سره تعلق ساتي ان شاء الله چې کله به سول ملاحظن وایو کنه ان شاء الله بیا په خبره اې سم خبره پکاره ده کنه ورشي په خبره باندې ځان پوکا دین د خبره کې كذلك ويل كما يتعارف لك سنت متعارفته ذكر الحد والغايه والموضوع في صدر كتب المنطق فصار دا دې خبره د حد او د غایه او د موضوع ده لکه دا څنګه کوم دی په صدر د کتب د منطق کې راځي سره لپاره لفید بصیرت فی الشروع دا فائدہ کې بصیرت په شروع کې دا بصیرت په شروع کې دا مطلب چې لولا ولم ترعنا شوخه لولا وسو بلکې موجوده فوجده ده دغه د دې فائدہ چې کوم د بصیرت ورېږي نو خیر دی چې کتاب ورس کا دین بغیر کار کو نو به شروع خلا له وجه بصیرت دې سره به علاوه وجه بصیرت كذلك يتعارفوا لدينا دم مرتبه معلومه شوخه چې دا نن ذکر د چا د دې مرکب او مفرد د تعریفونو قسمونه چې خي دام د دې قبيله نه دي د لولا ولم تنعلق من موقوف الايات نه دا موقوف التام نه ده موقوف عليه المسهل لدخول الفاعل ما تصديق علم المسلك ان وجد فوجد ده كذلك يتعارف ايراد مباحث الالفاظ درشان متعارف ته ايراد مباحث الالفاظ مباحث کوم شو ها مفرد مركب متواتي مشكك علم اوري کنه اوري اسم فعل حرف دا قسمونه دي کنه هو شكل شو الالفاظ المصطلحات المستعمله اقبل وكما يتعرف ايراد مباحث الالفاظ کنه بعد المقدمين ليعين على الافاده الاستفاده ايه چې دا فائدہ ورکی ها دا اوس بل خبر تاسو ته چې څه فائدہ لري البته د ذکر د موضوع تعریف موضوع غرض هغه فائدہ مونږ ته معلومه ده چې هغه بصیرت ورکی پچا کی دا شروع على وجه البصیرت شي د دې سره به سمېږي دا وجه دا چې افاده او استفاده دا د الفاظ نه کی معنی خو د استاد بلګي دا مخاطب دغه خبرې کې دا معنیونه زما په لږ کې غواړم ته خبرې ک افاده د استاد طرفه استفاده د طالب طرفه دا په ذریعہ د چا سره الفاظ سره دا لفظ زمانه خو نه وزي او استغفر تاستا خو د سامع من پریوزي او هغه لفظ مسموعه زمانه لفظ ملفوظه او صدق اللفظ تاته مسموعه دا سبب د انتقال وکړي د معنا د قلب د استاد نه چوته قلب سامع ته قلب شاګرد او تلمیذ نو افاده او استفاده د معانیو ته په جمع وکړه ها په الفاظ ليعين على الافاده والاستفاده چې معين شي په افاده او استفاده
معین شي په افاده او استفاده دا معین ته کې دی پاره ما ته ګوره چې افاده او استفاده په موقوف نه ده افاده او استفاده خو خپل الفاظ با پکاري چې کوم معنی لوځي دلته خو د الفاظ نه ماته څوک اخلي مفرد او مرکب او داخلي دا عین افاده دا معین دی پاره کې خبره سری دا غي پاره کې معین دي وذلك بأن يبين اداو په دې طریقې باندې شي چې بیان به شي معنی د الفاظ مصطلحو اداو مش د الفاظ کوم الفاظ دي مصطلح الفاظ دي المستعمله في محاورات اهل هذا العلم چې د دې اهل علم په محاوراتو کې مستعمل دي لكن من المفرد والمركب جداول شو كل يوم جزء شو متواتر ومشكك شو غيرها فالبحث عن الالفاظ لن دا خبره ټول راغونډي دا بعض الفاظنا دا المقصد په حیثیت نه دي بلکې من حيث الافاده والاستفاده استفاده واستفاده من موقوفه یا ما ته ګورځي وای دا خو تاسو دې پر جواز پیښ کو چې دا الفاظ مباس دا عین افاده واستفاده بین موقوفه خو دا معین دی په افاده واستفاده کې هغه عین افاده واستفاده په کوم الفاظ موقوفه ده هغه چې د معنی د برکم لفظ وځي دا مفرد او مرکب او دا باندې کې معین قدر صحیح ده سره به پوي کنه چې دا لفظ مفرد دی که لفظ مرکب دی څنګه ته پوښتنه کې چې دا لفظ خو دې معنا د پردا وځي دا کوم لفظ دی بس علم شته دا مفرد دی دا مرکب دی پیژنه مې او دا په مفرد کې دا اسم دی دا فعل دی دا حرف دی مرکب کې دا تام دی دا ناقص دی دا پیژنم او په مرکب تام کې دا خبر دی دا انشاء دا پیژنم او مرکب غیر تام کې دا مرکب پوښه به تقییدی غیر تقییدی دا پیژنم او په تقییدی کې چې کوم دینو په دغه کې په تقییدی کې دا توصیفي دی کو اضافي دی دا پیژنم په غیر تقییدی کې دا کوم دی پوښه کې نشي او دا مرکب امتزاجي دی دا مرکب تعدادي دی دا مرکب صوتي دی دا پیژنم دا مرکب مناسب دی دا پیژنم څنګه او دا پیژنم نو څه خبره شو کنه دا عین عن الفاظ من جمال الوزني خدای دې شي الفاظ دي مصطلح چې دا څه ته معلومه چې الفاظ باس باندې مده خاصه راځي کومه تاسو صحیح ده نو څه سوال وکړي دې په هوتا جواب شو تاسو هم دا مورد دي چې کوم شي چې د ضرورت په بنای هغه په قدر د ضرورت په قدر شي نو کله چې دا غوخه مردار غوخه د شړې د لوګي نمبي کنه نو په درجه د قوت لا يموت کې به خو قوت رزق لا يموت دې په قدر مړ نشي انا چې ته هغه غسته مردار من دله هغه ته لا پوښت او دا ګیست غسته پوښت به دات ورته او قرار خون ته اخلي کنه خدای پاک غیر باغ ولا عادم دا قريبه وغير باغ ولا عادم په خونه او په شخن ځان کې به تجاوز لحد نه کوي صحیح ده دا غل په کتاب کې کنه ګوره زما خبر زما ورو دي ته وښه چې کله د الفاظ د باز نه کنه دا یې په تا جواز جوړ کو وسره ته دا وایي چې دومره خوګیږه مکنه بیا د الفاظ نه باز خو دې کو د الفاظ د صفت نه د دلالت دا خو پرې ده کنه د دلالت چیرې څه ورچړي ها دا دلالت صفت ته لفظ ده دې دغه د پاره ګوره د لفظ چې د معنا ته رسي د دلالت په ځای راغلی دا لفظ په دلالت کوي واسطه دا ده یعنی دا مطلب دا استفاده او افاده او استفاده من الاستاذ استفاده من الشاګرد دا څه دا چې د کړه فوشي د معنی د استاد نه کوي دا شاګرد کوي د افاده کوي استاد دغه لپاره ذریعہ په الفاظ خو الفاظ په دلالت په معنا باندې کوي نو مرګ واسطه څوک شو دراش مزه کوي وهما ما زه څه راوړل دا افاده او استفاده انما يكونان بالدلاله دا په دلالت الفاظ سره په چاونه په معنا باندې فلذا بدأ بذكر الدلالة الذي شروع بذكر الدلالات کې وهي كون الشيء بحيث يلزم ودا کېدل د پوزیشن بس ده اوس ته په دې خبره ځم پوهه چې کله موږ دا وایو چې هما انما يكونان بالدلاله دا دوانه په دلالت سره کیږي کوم هما زموږ چاته ده دا افاده من الاستاذ استفاده من التلميذ دا په چا سره متحقق کیږي دا کیږي په دلالت سره موږ کې دا واسطه شو د ضرورت شو چې په دلالت کې موږ نور باسو خمول
مشبع باسو سره مړی فلذا بدا بذكر الدلاله بدون شروع بذكر الدلاله سره خلاص شو ومتى يقول ده شرح ده متن خادمي بس بلا هو فصل دلاله اللفظ علامه الدلالات بدل اسم شوي دلاله مطابقي دلاله تزمني ودلاله سشي التزامي نتغمت الدلالات تقوم خود ازد دلالات نه پیژنم بشي ودا مثلا سره به او د یو شی معرفت چې کوم دی هغه په تعریف سره کېږي او په بیان د اقسام سره هم په شي کې خط توضیح کېږي لکه وایي ظهور فی الخارج د ذهن لپاره تعریفي او د لپاره د انکشاف فی الخارج لپاره تقسیم د شي کې انکشاف فی الخارج راځي یو د تعریف او د تقسیم د فائدہ شو بل دا د شارح چې کوم کار کوي کنه لول د ځکه تعریف بوکي څوږي نسوي وهي كون الشيء يعني بيدنا پس بارش به تقسیم شروع کی او تقسیم شروع کی اول تقسیم ابتدائي دو قسمونه تو کی لفظي او غیر لفظي ده بیا به دا لفظي هم په دې قسمه کی کنه او دا سوق او دا غیر لفظي هم په دې قسمه کی وضعي تبع عقلي لفظي هم په قسمه کی وضعي تبع عقلي او غیر لفظي هم درې قسمه کې وضعي طبيعي او څه شي عقلي صحیح هر روزما خبر په خبره ځان پوک خجي دا څه خبر شو چې څو قسمه شو ده نو شو اول چې دلالت په دوه قسمه شو لفظي او غیر لفظي یا هر واحد د لفظي او غیر لفظي نه په درې قسمه شو وکړ شو دوه په درې کې ضرب دوه درې شپږ شو خجي الله دې وبخج مختب سلاش اوس دا یو کار خو به دا داوکی لکه متن شرح د متن خادمه ده خدمت دار چې تقسیم په شي کې کینو لول ماته دای تاریخ وکړه شرح مې کوم متن نه کړی ژوند دیم زبې کوم ځای کوم دله تقسیم راته وکړه تقسیم دا یو خدمت استوي چې دا تقسیم او تعریف دونه د بار د ظهور فی ذهن ظهور فی الخارج دی انکشاف فی ذهن انکشاف فی الخارج د په سبب دی یو دا دویم دا چې د کوم تقسیم ورستو کړل د کوم تقسیم ماتن کړل مطابقت تضمن التزامی دا په یوازې د لاد لفظي وځي کې چا کې دا په شپږو قسمونو کې کوم یو قسم دی مقسم کوم یو دی د درې قسمونو په کوم قسم کې جوړیږي وایي دلالت لفظي وځي کې د دې وجنه دا چونګې د دغه تقسیم په باقي پنځو کې نه دی تښه په غیر لفظي د قسمونه غیر لفظي وضعي غیر لفظي طبيعي غیر لفظي عقلي کې خصوصا نه او بیا په لفظي کې صرف وضعي کې ده بیا په طبيعي او په عقلي کې نه ده چې مقسم په دې قسمونو کې په مطلق درات مقسم نشو د مطابقي او تضمن التزامي لپاره څوک مطلق درات مقسم نشو بلکې یو قسم دغه اقسام 60 شو هغه مقسم شو نو باید چې اسمن ته تسو غلول ته دا قسمونه بیان کړه پوښې به دا یو قسم خو ماته ځکه چې هغه مقسم د پاره دی جاره په مطابقت او تزمز او دا نور ماته ځکه چې کنه چې دا نور ماته ونه خندوم نه پیژنم تښه دا لفظي او غیر لفظي نشي دا کېرو به ته پیژنې او بیا به وضعي دا طبيعي عقلي دا کېرو د پیژنې لہذا دا خبره شو د پاره د چا د باعث شو په شارح باندې دې څوکي الله دې وخت دې څوکي دې ماته تقسیم کی د دلالت بیا چاوته د شپږو قسمونو ته چې شپږم قسم یا په دې شپږو کې یو د شپږونه اجازه لفظي او وضعي چې هغه معین چې په اړه چا د مقسم وای د پاره د چا د مطابقت او د تضمن او د چا د التزام په خبره ځم په دا بل خبره ده چې موږ دغه تاسو یو هغه زموږ شته سوال وږي اوله جواب بده کې سوال ومنکم چیرې هر کله چې د دلالت سو قسمونه کول ولې د ایواز مطابقي دا ولې د لفظي وضعي په دغه د تقسیم وګڼه دا نور پنځه قسمونه کا هغه د دلالت قسمونه دي کله دي هغه د ټول اقسام نسبت د دلالت ته یو شان دي د قسمیت کنه چې قسمونه دي داغه پس یو چې کوم دی پای کې بحث کې
او مطابقه او تضمني او التزامي او د تفصیل په بحث پکې کې او نور د بحث محرومه کوي او بحث محرومه انور پنځه ولې تاسو باندې کوم دا ډیره مسله دا هغه جواب هغه ورسکو دې نه اول چې کوم دینو دومره خبره مونږ ته کار شو چې ولې د تعریف کو ولې تقسیم کې تعریف داسې کې تعریف داسې ويكون الشيء بحيث يلزم من العلم شيء آخر ده سلوي كون الشيء كيدل دي وشدي بحيث بدي الشان سرا يلزم من العلم به چې لازمي کې د علم دراتور په دغه شی باندې څه لازمي العلم بشيء آخر لازمي کې علم په بل شي په دې علم راشي کنه نو د تاسو تاسو چې په دې علم راغلی په دې بل شي دې ته دلالت وي دا کې دل د دې شي په دې شان سره چې د دنا من علم راتل فورن په بل شي باندې علم راځي خبر شو نو څه شو دا دراش لکه اوس مثلا لږه شي لږه او لا ورنه لږه ها ته په ځان نه ورده نو دې لږه په چا دلالت په وجود دنا څنګه كون الشيء كيدل د شي شو چې څه دخان كيدل د شي شو چې دخان بحيث بدي الشمس بدي شي یو حیثیت ته حاصل نه چې دا شي نه چې د دنه په دبل علم راځي او په بل شي علم نه راځي نه د شي نه دا د شي نه بحيث بدي شي څه سره يلزم من العلم به چې لازمي د علم دراتور په دبل ساجي په وجود الچا دخان من علم راځي چې دخان شته واشه لازمي علم بچا بشيء اخر په بل شي باندې چې هغه نار ده ځکه دا کوم ځای نه راځي دخان اجنبي دخان د نار اثر دی بس دخان الدخان اثر النار لأن دا ګر چې نه نیک په کې تور بلې دسه ایو مرګ دا ګر چې دی نو کې شي دی ور خم دی ور بلې نو ځان کې په کې تور بلې د کې به ګلچ پوه یا کیسي یا تیر یا ډیزلي یو شی پکې کنه ولې چې نه ته راځي نن چې دا قسمونه بل دي کنه چې قسمونه بل دي انجن انجن د پټرول انجن د ډیزل کنه اوس پکې نه د غره وته د ګیس دی کنه ګیس هم په قسمه دی یو ګیس دی او یو بیا د سي ان جي چوتو کنه دا پوش شو ګیس دی دا ورته کنه بلې دې کنه وایي په دې طریقې سره چې هغه او ما تاو چرته چې مکی تاو به طرف ته زور کوي ما زور چې کنه بیا ته شي چوري هغه زر بیا بل چوري بل ډیرونه چوري ګړې وای هاي پس دا ټول څه دی دا وټه شاته یا وټه مخکې دا چلول د پاره دا نه انجن لګول دی واقل انا اخر انتهاء ده بنه بس کنه هران چې څنګه بلاره کې به سہولتونه راشه کې کو پوه د خدای قدرتونه وینه وګوره خبره ستاسو دا کوم دا تراش لکه دنه بهشکه بهشوبه څه دخان دا دخان چې کوم د دال د وجود ته شامل دی نه باندې ارزش دخاني خوش نه دی دا خو څه مته کون شی کېدل د شی دغه دخان دی بحيث بدي شي شان سره يلزم چې لازمي يلزم خلک يلزم منه کم باندې ده لازمي يلزم چې لازمي کنه يلزم من العلم به علم دراتون به په د باندې چې په دسته علم راشي کله چې ما علم راشي په چا باندې په دخان باندې ته چې ته راکې دا اور لګیدل ته نه پوښښ ده چې ما پټو لګیم نه خو ما لګیم نه دلته لګیم نه نه ځکه نه خبر شي نو چې د علم دراتون په د باندې نه لول دستاخه په چا علم راشي په دخان باندې علم راشي العلم بشي لازمي کې په دا علم په بل شي ځانه دا چا تعریف شو ادا جو دې شي ته ګوره کته سويجي وهي كون الشيء دې لپاره وهي دا درات چې کېدل د شی دې کېدل د شی استاد جی دا څه خبره ده چې دغه دا دا څه خبره کوم دا کون نه کون الشيء دا کون چې مضاف شو ته کنه دا اسم مخبر وایي او دا اسم شوخه دا اسم دا اضافه د مصدر شته خپل اسم ده کنه
او ده يرشد بحيث يلزم يعني بيكون الشيء بحيث يلزم العلم به يعني بشيء اخر كان ده بحيث يلزم من العلم به دا په اعتبار د متعلق سره خبر شو د پاره د چا د کوم دا بحيث په اعتبار د چا سره متعلق شو د پاره د چا دا په اعتبار د متعلق سره خبر شو د پاره د چا د کوم كون خو کان لګنه خو سوري اسم خبر غواړي او بیا دا يلزم من العلم دا يلزمو د پر فاعل نشته العلم ده ښه څنګه نو کنه يلزم العلم لازميږي به علم کنه او دا يلزم من العلم او به من العلم او به دوا متعلق به يلزمو پورې ټیک شو او بشي نه اخر دا متعلق شو په چا پورې فدق يلزمو پورې واره او دا شو او دا یاد ساته يلزم من العلم به العلم بشيء آخر مدار فاعل ده يلزمو دا لازم شو او مدخول د دې چې څوک کما دا ګوره د با چې په سیله يلزمو کې راشي هغه مطلوب هغه ملزوم څوک لازم شو فاعل ده يلزمو بلازمي او د دې په سیله کې جبار راشي کنه او مدخول دا کې باسو کې هغه ملزوم نو او په خبره چې کوم دینو يلزم من العلم به العلم بشيء آخر كنا او بدي کې ګوره دو به برازي دو باغانه برازي يلزم من العلم به بشيء به ما تقول بشيء يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وده دو به رازي بدي به دا اشياء اول شيء تراجع ده دا نه مگر دا څوک ده دا دال نه او دا بل مدخول د بل بعد به څوک مدلول هغه څوک نو یو لازم ملزوم دی او دا نه مدلول دی دا نه به معلوم کړي پوه اشیاء به څوک شي دغه دال شو او دغه مدخول د بعد ځکه زمين ته شي ته راځي ټیک شو دغه اسم چې دی دغه اسم چې دا څوک دی دا دال دی او دا څوک چې ملزوم دی څوک دی مدلول دی کنه پوه ځان په خبره باندې پوکا خپل اول هو الدال دا وسوق ده كم يوم وبه او يا كنا كون الشيء كان الشيء صريحا جدا هغه چې مضافنه ده پر لفظ ده كون ده هغه څوک شو دال شو والثاني چې مدخول ده بعد ده هو المدلول تيجي دال مدلول خو دغه شو بګه ما ده ګور خو ما تاسو دا به خبر ده مې ساته اده يلزمو سره تعلق ساتي چې فاعل ده يلزمو بسو کې لازمي او مدخول ده باندې بشي ده اول باندې غره دا بشيء آخر دقة ملزوم ده تشوف دا لازم ده او هغه سره څوک ده اینه ته لازميږي په دمانه لازميږي به د علم دا فایش پس شي به علم لازميږي بشيء آخر نو دا شیخ دا څه شو د قوسه ملزوم ما ده بس راځي اوسو ودى الامكان نفسه ما ذكر تقسيم ده خبره جوړي خو اول تقسیم ثنائي کوي او بیا په هر قسم کې تقسیم ثلاثي کوي څه کوي اول تقسیم ثنائي کوي په چا کې په مطلق چا کې دلالت کې لفظي او غیر لفظي ته ثنائي تقسیم هغه ته چې په کې اقسام دوی ټیک شو او بیا هر قسم چې ده لفظي هغه درې قسمه کوي په هر تقسیم کې په هر قسم کې تقسیم ثلاثي کوي تقسیم دا اول تقسیم چې کوي ورته روزګان ټیک شو اول تقسیم کې چې د دلالت کې چا وتا لفظي وګوره په هر تقسیم کې یو سبب د پاره دی شي د تقسیم دوی هغه هم خیر دا تقسیم چې د دلالت کې لفظي او غیر لفظي ده کنه په دې کې منظور نظر شي د څه د وجه نه دا تقسیم پدې کې په دې کې د دال تکته کې چاته نظر للدال چې الدال لفظ او غیر لفظ الدال ته ګوره دغه دال مدلول دي مدلول ته دا تقسیم چې د لفظي او غیر لفظي ته کوم کنه په دې کې منظور نظر مدلول نه لري منظور نظر څه ده لکه زما او تاسو چې دا دال دا لفظ ده د دلالت لفظي کا اګه دا دال په غیر لفظ ده لکه دا دخان چې دلالت په وجود د نار باندې کو دا لفظ ده غیر لفظ دخان غیر لفظ ده کنه یو شی ټیک شو او زید چې دلالت په ذات ته زید باندې کې دا څه ده ځکه چې زید یو شی متلفظ نو چې موږ تلفظ کوو چې حروف متلفظه نګوره
دا څه خبره شو چې وكل شيء بهذا يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. فضلاتهم نسلوي والدال وإن كان لفظا قولي هذا تقسيم نور دا باعث بتقسيم صوت ده نظر كول اللي تجي دي دالتا دا دال من أي نوع من أي هل هو لفظ أو غير لفظ فإن نظرنا فلما نظرنا إلى الدال ورأي وهو لفظ فدالة لفظية وإن كان غير لفظ فغير لفظية نقول بخبر عن فوق بخبره ويده والدال إن كان لفظا فالدالة لفظية وإلا فغير لفظية يعني إن لم يكن لفظا الدال إن لم يكن لفظا فالدالة غير لفظية تشوي واسمع تصدق هنا فصل ما هر قسم کے تقسیم کئی وكل منهما هما زي چاہتا ہے لفظی و غیر لفظی چاہتا وكل منهما هر واحد دي لفظی و غیر لفظی دا كله افرادی دی كم كله دی كله افرادی هر فرد افراد دي دو فرد دي لفظی و غیر لفظی دا دو فرد دي واستدید ما تقول شيء دګره ته وځي دا تقسیم کې کوم شي ته نظر دی پوښتنه نن دا دلته کې چې کوم دی نظر دی تعین د سبب ته تعین د شاته سبب ته ګورم چې سبب ولدا دا یو شی په دې بل شي درځي کې سبب څه دی دا څه کوه وګور دا نه چې دلالت د حرام دغه چې دلالت کوي په شی دخان په وجود د نار باندې نو دلته کې سبب د پاره د دلالت شي ولې د دلالت علم باندې بل شي لازمي او دا عقل تقاضا ده د عقل تقاضا ده دلته کې سبب څه شو تقاضا د عقل شو اذا د رجل له بدی چې تلاش کړي او دا په بدن کې تبع د حماله حمي بوتنه خلک دې څنګه خلک وي حمي نه څه حما لدينا أنا فدنا قال لغته كتابون تناشر وزيد محموم مما يضاعف منه مما أنت حمال خف علا وزن حما تبي توي ها تاش تبي تسوي تبغى توي اشترى لذي سنة زيك وتسوي تب وتبارزيك وتب كنا أنا زين تب خيجي هاي قال جمهورتي رواني هو شيء لازم نقول دا تبع جدا کنه دا درغ دا حرکت سریع سرعت دا حرکت دا نبض تاسي پرخاخي بوشي سرعت دا حرکت دا چا نبض حرکت دا نبض نه حرکت دا نبض باروشي حرکت دا نبض پریخوت کنه ما بيجي نا طالب حرکت دا نبض دلت کی وجود دا حما بندي نا جماعه حرکت دا نبض دلت کی وجود دا حیات بندي حرکت دا نبض دلت کی وجود دا چا ما سرعت د نبض د حرکت د نبض دا دلالت کوي چې کوم د سرعت په ولې راغی سریع ولې شو په وجود د هم ما باندې نو دا دلته سبب څه دی تقاضا د تبع حیواني انساني چې خدای پاک پیدا کړل چې دا غرش تبع حیواني څه کوي چې د تبع په میخوم راځي ښه بقي دا هم ترمامیټر دی موږ ور باخره دومره تبع اوري خو به ځکه موږ یو کول خو کنه راغی لږ ګولې په ځای ورکو وجود غټ دی کنه وجود مناسب پوښې به خاګو خبر ازان په دلته کې ګور سبب څه شو تقاضا نه تبع شو دی ورشم دا زید لفظ په ذات ته زید دلالت کوي امین الدین دا نوم دستا په وجود دلالت کوي پوښې کې نشي او سروزګان استاد دا نوم د په ذات دلالت کوي ولې کې دلالت چي چلې او زمانم رشید احمد لازم په ذات دلالت کوي ته رشید احمد د څه ګوري ته نه ګوري په زبر ګورم او چې ماته وځو نو دا زین دلته سبب څوک دی چې وضع څه دلته سبب وضع نه هغه دلالت دخان بنا باندې سبب عقل له کښور او کوم ځای کې هغه سرعت د حرکت النفس د وجود د حمام نه الته کې سبب څوک دی تبع ده نو دا تقسیم چې په دې لفظي کې هم کوم او په چا کې کوم او څنګه خدا وجه شو دا تقسیم په دوه کوو ځکه دا خبر دا تعیین کول د سبب څوک دی
دغه دوه ته محتاج یم او په دوه کې دا درش نه دي لهدا تقسیم څه شو ثلاثي شو کنه خبره پوښي نو که چرته چې کوم ده سبب په لفظي کې هم او په غیر لفظي کې هم سبب دا کون الشيء د دې لپاره سبب سوکو که چرته وزن وضع شو ورته سبب تبع وجود تبع شو که سبب عقل وجود عقل شو دغه درې قسمه دلتم جوړ شو په شو دلالت چې کوم ده د دون سو پوښي شپږ شو وای ګورې چې په خبره ځان توګه وكل منهما هر واحد د دې دوانو نه نچاره غير لفظي ولفظي غير لفظنا ان كان بسبب لسبب تكروس اشاره په دې خبره د تقسیم کې نظر سبب ته چې څه الته کې تقسیم کې نظر چې کوم ده دالته دلته تقسیم کې نظر چاته دی سبب ته ده تعین د سبب کینو قسمه جوړیږي کچر ته په سبب وضع وزد واضح وزد واضح نه پیژنم جی وزه هدي ته مو لا شيء چې کوم ده کېده ما وضعت هذا الكتاب على هذا الجدار دا نو نشي وزن وینا هل وزن ما چا تعین ده دوی عاد في تفسير خط وتعيينه الاول بأزاء الثاني تعيينه او تعيينه مثل هذا واضح معين كول دوازي اول لا جدال له بأزاء الثاني فوزعيه لسبب وضع دوازي وتعيين دوازي ووزع له وزما تقول جي دوازيهم په لفظي کې جوړوم په غیر لفظي کې جوړوم چې په لفظي کې جوړوم کنه نو د لفظي مثال لا توخه او چې په غیر لفظي کې جوړوم غیر لفظي مثال لا توخه اوري کنه اوري وای کدلات لفظ زید على ذاته دا چا مثال شو نه دا د په لفظي کې شو وزي خو شي کنه وزي مثال خیمه ودا په لفظي کې شو وزي خو شو او ودلاله الدوال الاربع على مدلولاتها دوال د دلالت چې کوم د دوالو اربع او په خپل مدلولات باندې د اربع به نقود مصب خطوط وقود مصب اشاره ها او د دې کې خدای معرف الکافي کې هغه نه دغه اول سر کې